بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. په تیرو درسونو کې مونږه د احادیث حجتیت باندې خبرې وکړي. تاسو ته به یاد وي ان شاء الله سناسو. او نن د درس حدیث او د احادیث د زده کولو د احادیث د بل ته خودلو د دې فضایل او چې کوم دی هغه شان چې کوم دی ذکر کوو چې ته یو حدیث یادې باغې باندې ځان پویې او هغه بیا بل چاته څه کې رسې. د دې په باره کې نبی علیہ السلام څه خوش خبرې دی خلکو ته سناو کړې ده پوه شئ په خبره. او نبی علیہ السلام ورته څه دعاګانې کړې دي نو هغه به نن ذکر کوو ځکه چې انشاءالله موږ به په دې درس کې درس د ریاض الصالحین شروع کوو کنه. او ریاض الصالحین د احادیثو د نبی علیہ السلام کتاب دی. نو چې تاسو ته دا پتی چې احادیث ویل څومره ثواب لري څومره اجر لري او د هغې څومره فواید دي پوه شئ په خبره. نو دا ټولې خبرې چې کوم دی تاسو خپل ذهن کې یاد ساتئ او آینده هفتې نه انشاءالله کتاب پیدا کړئ ریاض الصالحین چې کوم دی هغه به وایو. خجی نبی علیہ السلام مبارک یو حدیث ته هغه فرمایي نضر الله عبدا سمع مقالتي. د حدیث په ترجمه ځان پیاوي. نضر الله عبدا الله رب العزت تر او تازه ساتي هغه بنده سمع مقالتي چې زما یو وینا ووري زما یو وینا یو څوک حدیث بیانې او تیسه کی ووري فحفظها او دا بیا یاد کی فوعاها او بیا خیات کی یاد کی او بیا سکی ځان سره واړی خلکو ته ووري ناغه سره به دا خیات شي ورسېدي واداها او بیا بل چاته سکی ورسېي. نبی اسلام څه فرمایي الله دې هغه کس تر او تازه ساتي چې زما وینا ووري او سوکي او خی یاد کی بیا یاد کی بیا خی یاد کی بیا نور خلکو ته سکی ورسېد په ناغت نبی اسلام سکړي دعا کړي چې الله دې تر او تازه ساتي. بیا فرمایي نبی اسلام فرب حامل فقه ډیر کرتا د یو فقه د حدیث یادون کې سړی غیر فقيه الحديث هغه په حدیث باندې فقيه نه وي. د دې جملې باندې تاسو بیا رستو پیومه پوه شئ په خبره د دې جملې څه مقصد دی. خو اول دې خبره د خیالو کې چې په دې حدیث کې کمی اشاره شوې دي. اول نمبر خو دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې نبی علیه السلام مبارک هغه خلکو ته دعا کړې ده څوک چې احادیث زده کوي یادوي او بیا نور خلکو ته څه کوي رسوي هغې ته نبی اسلام څه دعا کړې ده الله دې تر او تازه ساته. نو چې د نبی علیه السلام د دعا لاندې ته راغې نو ان شاء الله ټول عمر به تر او تازه وي بیا ورسېدي کنه. پریشانې او مشکلات او دغه سيزونه به الله رب العزت ساتي محفوظ او مامون ساتي په خبره ورسېدي کنه. نو دا اول نمبر فائدہ مو ته د حدیث نه معلومه شو. دا اول نمبر فائدہ مو ته د حدیث نه معلومه شو چې نبی علیه السلام مبارک داسې کس ته سکړی دي دعا کړې ده او د نبی علیه السلام دعا چې نه قبليږي نور ورچا دعا قبليږي په خبره ورسېدي کنه. اوله فائدہ. دویمه فائدہ چې مو ته د حدیث نه معلومه شو هغه دا ده چې نبی علیه السلام د کس ته عبد ویلې ده کم کس چې سیادت کی د حدیث یادې او مخکې رسې نضر الله عبدا دته سویل ده عبد او عبد څه چاته ویل کیږي غلام ته د الله بنده ته ورسېده په خبره. نو دا خبره معلومه شو چې کوم خلق احادیث یادې او خلقو ته رسې دا کس د الله رب العزت حقيقي بنده ده او موږ تاسو الله پاک بندګۍ له پیدا کړیو کني پیدا کړی پیش په خبره موږ تاسو الله پاک سره پیدا کړیو بندګۍ له. الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دا پیریان او انسانان ندي پیدا کړی مګر د خپل بندګۍ لپاره خبره ورسېده کنه. نو څوک چې احادیث د کوي یادې او نور خلکو ته هغه چې کوم د سکی رسي نو دا حقيقي بنده دی د الله رب العزت خبره ورسېده کنه. نو د دې د وجه نه ان شاء الله موږ پوره کوشش کوو چې احادیث کو زده کو یاد کو او بیا مخکې خلکو ته سکو ورسو. دوه فائدې د احادیث نه موږ معلومي کی تاسو سوچ کوئ ښه یادوي. او بل فائدہ چې د دې حدیث نه معلومیږي هغه دا چې حدیث خ یادول پکار دي ورسېدي حدیث دي خ یادول پکار دي چې د چانه حدیث ووري نو هغه خ طریقې سره سکا یاد کا او د یادولو مختلفې طریقې دي. یادول یو طریقه دار چې بل ملګری ته وره چانه چې اورېدل هغه ته وره چې شومان د حدیث وره څنګه د ماته یاد دی که یاد نه دی
ورسېدې په خبره. او یې د ټولو نه ښه طریقه دا ده چې تا یو حدیث د چا نه واورېدو نو ځان سره ذهن کې وساته چې کور ته لاړ شې کور کې ذکر کا، مور پلار ته ذکر کا، ورونو خویندو ته ذکر کا. او بیا چې کوم دی نورو ملګرو مجلس کې کېناستې هغې ته حدیث ذکر کا چې هلکه نبي اسلام دا فرمایي دا فرمایي دا فرمایي. نو چې ته خلکو ته ذکر کې دې سره به دا حدیث مبارک تا د ښایسته طریقې سره څه کېږي یادېږي. تا چې یو حدیث یو ځل په یو مجمع کې بیان کو، په یو مجلس کې بیان کو، دا بیا تا نه هېرېږي. ورسېدې که نه. نو د دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې حدیث هم چې کوم دی یو عبد لا یو بنده له د الله بنده له که یو سړی ځان ته د الله بنده وایي دله دا پکار دی چې د احادیث د نبي اسلام ښایسته طریقې سره څه کړي یاد کړي. ورسېدې په خبره. بله فایده چې د دې حدیث نه معلومیږي هغه دا ده چې دا حدیث دې کله یاد کو بیا به نورو خلکو ته څه کې رسې به. حدیث دې چې کله یاد کو بیا به نورو خلکو ته رسې. ورسېدې په خبره. صرف دا نه ده چې خپله دې یاد کو عمل دې پرې وکړو او نورو خلکو ته بیا نه رسې. ورسېدې خپله یادولو عمل کول دا هم یو ډېر لوی سعادت دی، دا هم یو ډېره لوی د خیر خبره ده. خو بیا بل مسلمان ته رسول هم چې کوم دی یو ډېر لوی عبادت دی. ورسېدې په خبره. او ته چې بل یو مسلمان ته یو حدیث ورسې، یو فقهي مسله ورسې، هغه پې څه وکړي عمل وکړي، د هغې اجر به الله پاک ورته تا درکوي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الدال علی الخیر کفاعله، الدال علی الخیر کفاعله. وی نیغه لار او د خیر لار ښودونکی داسې دی لکه دا کار چې په خپله کوي. تا یو سړي ته وویل مثلا هلکه نفل چې کوم دی د نفلو دونه ثواب دی. ورسېدې په خبره. مثلا اوابین د ماښام شپږ رکاته دي. حدیث کې راځي چا چې دا وکړه الله پاک ورته 12 کالو ګناهونه معاف کړي. نو تا چاته ترغیب ورکړو چې هلکه د ماښام مانځه نه پس ته څه کوې خو شپږ رکاته نفل کوه که نه د دې دومره ډېر ثواب دی. ورسېدې. اوس سبا ماښام باندې تا هغه نفل ونه که خو خلکو ته دې څه چل وکړو، خلکو ته هغه تا چې چاته ترغیب ورکړی دی هغه نفل وکړه. نو تا نفل نه دي کړي خو الله پاک په مفتو کې تعالی هغه ثواب څه درکوي ځکه چې هغه دا نفل وکړو ستا په ترغیب باندې وکړو، ستا په نیکه خبره باندې څه کړه هغه نفل وکړو. نو ورسېدې په خبره که نه. نو بله ډیوټي د بنده او د مسلمان هغه دا ده چې دی به دا حدیث مخکې څه کوي رسوي، چې حدیث په خپله اوري بیا به مخکې څه کوي رسوي. ورسېدې په خبره. ښه دا څو فایدې شوې تقریبا 5 شوې. ورسېدې په خبره. بله فایده چې موږ ته د دې حدیث مبارک نه معلومیږي هغه دا ده چې فرب حامل فقه غیر فقيه الحديث. سوچ کوي خبر ده کله نه کله نبی اسلام فرمایي د یو فقه د حدیث یادونکي داسې وي چې هغه فقيه نه وي. څه مطلب؟ تا به داسې یو حدیث یاد کړی وي مثلا هغې کې به ډېر مسلې پرتې وي خو تا ته به صرف الفاظ یاد وي یا به درته صرف ترجمه یادوي. اوس چې په دې کې کومو مسلو ته اشاره ده هغې ته به ستا ذهن نه رسي. ورسېد هغې ته به ستا ذهن نه رسي. خو تی چې یو بل چا ته بیان کې نو هغه به تا نه په فقاهت کې تکړه وي چې هغه ته بیان کې هغه به بیا هغه مسایل څه کړي راوباسي حالانکې تا به مسایل نه راوستي. ورسېدې په خبره. نو دې کې هم دې خبرې ته اشاره ده چې هلکه حدیث ځان سره مه ساته مخکې ورسوه ځکه کیدای شي داسې مسایل په دې حدیث کې پرتې وي چې ستا ورته ذهن نه رسي خو تی چې چاته بیان کې د هغه به ورته څه شي ذهن ورسي او هغه به د هغه مسایل څه کړي راوباسي. ورسېدې که نه. په ائمو کې 2 قسمه امامان تیر شوي دي. په دې خبر ځان پوه کړئ. امامانو کې څه قسمه امامان تیر شوي دي؟ 2. یو داسې امامان دي چې هغې به د حدیث یادول هغې ته به محدثین ویل. څه به ورته ویل؟ هغې ته به حدیث یادو الفاظ به یادو خو هغې به دونه ډېر مسایل د حدیث نه نشو راویستی ځکه هغه فقها نه وو. فقها هغه خلکو ته وایي چې هغې د قرآن او د حدیث نه مسلې راویستی شي. ورسېدې. نو بعضې کسان به داسې چې احادیث خو به یادول خو مسلې به د حدیثو نه نشوي راویستی. بعضې محدثین داسې چې هغه محدثین هم وو د احادیث به ورته هم یادو خو د دې سره سره به د دې نه مسلې هم څه کولې راویستې د دې حدیثو نه به مسلې هم راویستې هغې ته به فقها ویل. څوک به ورته ویل؟ فقها. یو ځل یو فقیه هغه چې کوم دی ناست دی غالبا امام محمد صاحب دی یا امام ابو یوسف صاحب دی دی ناست دی د یو استاد سره. هغه استاد محدث زرګونه او لکونه حدیثونه ورته څه یاد دي او دته دونه ډېر نه دي یاد. د شاګرد دی خو دا شاګرد فقیه د دې په مسلو پیږي حدیث نه مسله راویستی شي. نو هغه محدث له یو زنانه راغه د مسلې تپوس وکړو حضرت دا مسله څنګه ده؟ هغه ورته لیره دې باره کې خو ماته څه علم نشته ماته څه حدیث نه معلوم. د شاګرد استاد ته ویل حضرت که ستاسو اجازه دي زه به جواب ورکړم. ورته ویل ورکړه.
هغه ورته یو مسله ذکر کړه چې مسله داسې ده د استاد ورته دا مسله د کوم ځای راوویسته نو دا شاګرد ورته وایي چې دا مسله مې د هغه حدیث نه راوویسته کوم چې د تا نه بله ورځ اورېدلی دی فلانکي حدیث او ورته عجیبه خبر ده ما خو اورېدی دی او ما ته دا مسله ما خو دومره یاد کړی چې تا ته هم وښولو تا هم زمانه یاد کو خو ما ته دا مسله معلومه نه شوه او تا ته څه شوه معلومه شوه ورسېدې که نه نو ما تاسو ته وویل چې کله به ته یو حدیث تا ته یاد وي خو ستا ذهن به ورته دومره نه رسي چې چا ته یې ووایې نو د هغه ذهن به ورته ښه ورسي او هغه ته چې کوم مسایل راوباسي هغې ته به ستا ذهن نه وي رسېدلی ورسېدې که نه نو د دې د وجې نه حدیثونه یادول او بیا مخکې ته رسول دا د یو مسلمان څه ده جبتي ده ورسېدې او اخره کې به یو بله خبره ذکر کړو دې کې دې خبرې ته مې اشاره وشوه چې تاسو ته ما دا دوه درسونو کې دا خبره وکړه چې احادیث د نبی علیه السلام حجت دی که حجت نه دی حجت دی که نه ورسېدې به خبره نو دا خبره معلومه شوه چې احادیث د نبی علیه السلام حجت دی که چېرته احادیث د نبی علیه السلام حجت نه وی نو بیا نبی علیه السلام هغه کس ته ولې دعا کوي کوم چې حدیث یادي مخکې خلکو ته ښیي ورسېدې که نه هغه کس ته دعا ځکه کوي چې دا حدیث یادول او بیا مخکې خلکو ته رسول دا یو ډېر لوی د سعادت او د اجر خبره ده نو ځکه خو ورته نبی اسلام څه کوي دعا کوي او مونږ تاسو چې کوم دی خلکو نه دعاګانې غواړو مثلا علماو نه نیکانو خلکو نه چې دعا راته وکړي دعا راته وکړي که نه نو دا هم ښه خبره ده خو د هغې نه د ټولو نه زیاته دعا چې قبلېږي خو د نبي علیه السلام دعا ده نو چې موږ او تاسو سره د نبي علیه السلام مبارک دعا وي نو د بل چا دعا ته به انشاءالله بیا ضرورت هم نه وي د دې د وجې نه احادیث چې کوم دی دا په شوق باندې ویل پکار دي په شوق باندې احادیث یادول پکار دي او بیا په شوق باندې چې کوم دی مخکې خلکو ته څه کول پکار دي رسول پکار دي په خبره ورسېدې که نه نو انشاءالله چې کوم دی کتاب ریاض الصالحین تاسو ټول پیدا کوئ او هغه به چې کوم دی شروع کوو انشاءالله روانې هفتې نه راوړي ځان سره پوه شئ په خبره په 200-300 بوش انشاءالله هغه چې کوم دی ځان له پیدا کوي هغه به شروع کوو الله رب عزت العمل کوو